په محبوب نرسری فارم کنکوی چوک مندن کې هر قسم میوهدار پولدار او سایه‌دار بوټي ملاويږي. د نرسری مالک محبوب علي وایي چې موږ سره د باغونو لپاره هر قسم میوهدار بوټي امرود خوبانه الوچه مالټا شفتالو پستا بادام او د املوک بوټي ملاويږي. هغوی وایي چې د تحصیل مندن ځمکه د مالټې امرود خوبانه او الوچو د باغونو لپاره موضوع ده او چې موږ کم باغونه لګولي کامیاب دي. هغوی وایي چې د میوهدارو بوټونه علاوه موږ سره د ډیکوریشن لپاره هر قسم پولدار بوټي هم ملاويږي. محبوب علي وایي چې د ډیکوریشن څه بوټي موږ د بهر ضلعو او صوبو نه راغواړو او څه بوټي دلته خپل پیدا کوو. هغوی وایي چې ونې بوټي لګول صدقه جاریه او د ماحول ښکلا ده. محبوب علي دعوه کوي چې موږ سره د میوهدارو بوټو داسې اقسام هم موجود دي چې د بونیر په بل نرسری کې نشته. په دې موقع ناظم کوګاون جاوید اقبال خان وایي چې محبوب نرسری فارم د ډیر وخت نه په دې علاقه د بوټو کار کوي او کافی تجربه لري. هغوی عوامو ته اپیل وکړو چې په خپلو کورونو کې میوهدار او پولدار بوټي او په پټو کې سایه‌دار بوټي ولګوي. جاوید اقبال خان وایي چې د زیاتو بوټو لګولو سره به په ماحول ښه اثر پرېوځي او د علاقې ښکلا به هم سیوا کیږي. موږ سره خو د دې کاروبار زما چې دی نو تقریبا په 2015 کې دا موږ شروع کړله. تر اوسه پورې زه دا تقریبا د دې 7 کاله وشو. دې نه مخکې مې په سواړی کې به مې کار کوم او الحمدلله چې دی نو اوس چې دی نو هر قسم بوټي موږ سره ملاویږي. خپل هم تیارو د بهر نه هم راغواړو. مختلف قسمه بوټي چې کوم د ډیکوریشن دي یا د سایه‌دار دي یا چې دی نو د ګلابونو دي یا د میوو دي چې کوم هم دي نو ټول موږ چې دی نو خپل هم تیار اوسو پکې د بهر نه هم راغواړو او الحمدلله ښه په ګارنټۍ باندې چې دلته کې موږ سره کوم د جاوید باچا چې غوزو خبره وکړه نو دا موږ پکې اوس نن چې دی نو څه کال پکې دا دغه وکړو په تېر کال پکې د پستې بوټي راوختي وو. انشاءالله کوشش مې دی چې د کاجو بوټي به هم راغواړو هغه یې معنا مې هم کړله که خیري هغه به هم چې دی نو انشاءالله ډېر زر ورسي. په دې عامو میوو کې سره کم کم بوټي ملاویږي؟ الوچی ده، خوبانی ده، شلتالو دی، مالټه ده، انځر دی باغي، انار دی 2 قسمه او مختلف قسم چې دی نو دا بیره ده پکې لوکاټ دي انګور دي. محبوب علي دا راته ووایه کامیاب په دې علاقه د تحصیل مندن په خاوره باندې ولاړ یو په دې علاقه باندې کامیاب بوټي کم دي؟ دلته کې خو جي تقریبا په دې 100 باندې هوټرۍ شوې ده شلتالو او الوچی خوبانی او سور املوکو. په دې سور املوک کې 2 قسمه دي، دواړه قسمه دلته کامیاب دي او مالټه هم دلته مالټه او لیمبو باندې هم خلکو هوټرۍ وکړله. اوس څه کال خلکو د لوکاټ باندې هم دغه کوشش شروع کړی چې دا لوکاټ هم دلته کامیاب انشاءالله. ستاسو خپله تجربه څه ده چې خلک د څه باغونه ډېر ولګي؟ نو د مالټې او دغه باغ چې د مالټې ډېر دغه چې مالټه دلته د الوچی د خوبانی باغونه شلتالو ډېر زیات دي خو د مالټې او دغه لږ کمې دي چې مالټې باغونه خلک ډېر ولګي نو ښه به د دې پیداوار هم زیات دی او د دې چې دی نو آمدن هم زیات دی. د کور د ډیکوریشن دپاره سره کم کم بوټي ملاویږي؟ نو ډیکوریشن کې خو ایروکیریا ده، کانګي پام دی او نور مختلف پامونه ډېر زیات دي موږ سره په دې کې مختلف بوټي دا بوټي پکې چې دی نو نوی راغلي د لاهور نه موږ راغوښتي دي دې ته پانډا وایي او پای کستي پکې هر قسم دي. دې ته چې دا کومې ګملې ملاویږي نه دا هم تاسو سره یي که نه دا د بل ځای نه دا هم موږ سره ملاویږي. موږ راوړو موږ سره هر قسم ګملې را سره هم ډیکوریشن بوټو دپاره هر قسم ګملې په دې کې آوټډور بوټي هم دي انډور هم دي ځان سره کمره کې منی پلانټ دی یا لیډي پینګر پام دی یا کین پام دی دا ځان سره چې دی نو په کمرو کې هم کېښودی شي. سنیک پلانټ دی. محبوب علي یو سړی دی فرض که هغه وي زه باغ لګوم په 15 جریبه ځمکه لګوم په 3 جریبه ځمکه لګوم نو هغه وله تاسو لګوئ که تاسو به صرف بوټي ورکوئ؟ نه موږ باغونه لګوو چې وی را لاړه راکړي نو موږ لګولي دي داسې بوټي ولګوو ولګوله او هغه را سره په خپله ولاړ دي د هغه په دغه باندې موږ چې هغه د هغې کومه خپله پوټواري هغه وکړو په هغې له باغ لګوو. باغونه به خپله لګوئ؟ او جی لګولي هم دي؟ او په سورا کې هم 2-3 ځای لګولي دي، مسکیپور کې لګولي دي، ناوګی کې مختلف ځینو کې موږ نګری کې مازو کې هم چې دي 2-3 باغه لګولي دي. او د محبوب نرسري فارم چې کوم دی د دې وضاحت تاسو خلکو ته وکړئ، د دې پیغام خلکو ته ورسوئ چې رس پرلی را روان دی او د بوټو چې کوم دی نو لکه د کروندې موسم را روان دی نو عوامو ته موږ دا اپیل کوو چې د دنیا خپل یو توازني په هغې کې د بوټو د جنګلي حیواناتو مطلب د حیات او د دې ټولو څیزونو چې کوم دی نه خپل توازن چې کوم د دې ځمکې دی چې دا برقرار ساتي. د هغې لپاره د بوټو چې کوم دی نو خپل تعدادي مطلب هر څومره ایریا باندې د هغې مناسب بوټي کرل پکار دي او چې څونه ډېر نو دونه ښه دي.
نو بوټي کرل چې کم دی نو ډېر ضروري شی دی خو دومره بوټي کرئ چې د هغې لپاره څونه اوبه سړی ورچولی شي مطلب د هغې حفاظت کولی شي ځکه چې دا هم یو زنده شی دی چې دغسې بیا وچیږي دغه کېږي نو بیا به دا هم هغه خیري ازار کوي په ساینسي بنیادونو وي چې د دې د پر یاد دغه چې کم دی نو ساینس ماشینان بیا اوري د دې که نه نو مطلب دا دی چې بوټي خو د محبوب نرسري فارم کې چې کم دی نو بیا ډېر ښایسته بوټي دي دلته خو جي لکه د دې دغه د پلدار هم دي میوه دغه هم دي دا ګلابونو والا هم دي او مطلب لکه چې کم دی نو سایه‌دار هم دي دلته هر قسمه بوټي شته بلکې د محبوب نرسري فارم خو یو دا خصوصیت دی چې دې کې د چنغوزو بوټي هم شته چنغوزي یو ډېر چې کم دی نه منفرد څیز دی او عام طور باندې داسې ډېر چې کم دی چې د خلکو ورته رسایي هم نه کېږي او څوک یې خوړی هم نه شي ګراني خو هغه بوټي پکې هم چې کم دی نو محبوب د چترال نه چې کم دی نو چنغوزي راوړي دي او هغه یې پکې کرلي دي نو چنغوزو بوټي پکې هم شته دیار شته او هر قسمه ښکلي ښکلي بوټي لکه چې کم دی نو د جاسمینو او دا مطلب رات کې رانی شو د بوینو بوټي شو چې کوم ښکلي دغه دي موتی بوټي شو یا داسې ډېر ښکلي ښکلي بوټي دي دلته کې تاسو په خپله یې نه نو چې کم دی نو روکیریا ده او قسمه قسم چې کم دی نه امرود دي هغه د ربړ بوټي دی پکې قسمه قسم بوټي ډېر ښایسته ښایسته نو بس مونږ عوامو ته وایو چې را چمن چې کم دی نو خپل چې کم دی نو ګلي ګلزار کوئ که چا سره څومره ځئ او هسې کېږي د خصمانې چې سنباله خو هم کوي او په طریقه باندې لږ لږ بوټي کرئ خو چې لکه مطلب سنباله ښې کړي چې ښکلی چې کم دی نو دا شی د ملک آباد کړي او بس دا د خدای پاک هم دا خوښه ده چې خپله دنیا د خدای پاک دنیا ښکلي نه موږ ټولو ته به چې کم دی انشاءالله تعالی زموږ نسلونه په دې باندې انشاءالله چې کم دی نو خوشحاله کېږي